وای چې بل مسلمان وینه تویږي زما عزت مند د محبت والا کتاب خلکو پرې کېږي شیخ الهند رحمه الله جیل کې شیخ صاحب ان شاء الله خیر خبرې کوي شیخ الهند رحمه الله جیل کې او د جیل نه اخلاص شو او چې کله اخلاص شو د دیوبند په شان په یو عظیم مرکز کې کېناست ډډې والدا مرګري رال ول حضرت جیل ته تللی په جیل کې دې څه ولیدل شیخ الهند رحمه الله ته فرمایي وای په جیل کې دې دوه خبرې ولیدې په جیل کې مسلمانان ذلیل مسلمانان مظلومانو مسلمانان غلامانو خدای وجه مې زده کړی دا سبق مې زده کړ هغوی په جیل کې د څنګه ستا سبق زده کړ چې مسلمانان ذلیل دی ولې ذلیل دی مسلمان نن په خپل منځ کې نفرت دی ولې نفرت دی نن یو مسلمان بل وجني ولې وجني دا څه وجه ده هغه ویل ما د دې دوه وجې زده کړلې یو وجه مې دا زده کړه چې نن مسلمان قرآن پرې کېدی د عزت والا کتاب یې پرې کېدی د شرافت والا کتاب یې پرې کېدی چې د قرآن د وجې نه هغه خلک الله تعالی اوچتول وانه لذکر لک ولقومک وسوف تسألون دا قرآن ستا دپاره مې عزت دی ستا د قوم دپاره مې عزت دی نن مسلمان د عزت والا کتاب پرېښودو په تاویلو ماویلو پسې روان چا په لاس کې یو شی نیولی د هغې دپاره چغې وایي زنده‌باد مرده‌باد چا بل شی نیولی چا نقش د کتاب نیولی د هغې دپاره چغې وایي د زنده‌باد مرده‌باد اصل حقیقي قرآن چې په هغې باندې دنیا بدلېدله آخرت جوړېده دنیا جوړېده عزت میلاوېده مسلمان یو موټی کېدلو نن هغه مسلمانانو پرې کېدی دویم دا دی چې نن مسلمان په خپل منځ کې اختلاف جوړ کړی دی نن مسلمانان په خپل منځ کې نښتي دي یو وایي زه کامیاب او زنده‌باد او دا بل مرده‌باد زه وایم نه زه به زنده‌باد دا بل مرده‌باد زه وایم نه دا څیز به ما ته حاصلېږي دا بل خو داسې داسې دی نن د مسلمان غیبت نن د مسلمان زما عزتمندو بېعزتي سریعان شروع د سریعان او په فخر باندې کوي په مجلس کې به ناست دي په زرګونو خلک به جمع شوي خپل ځان عزت بیانول خپل صفایي بیانول او د بل مسلمان بېعزتي کولی نن مسلمان عزت په څه کې ګوري نن ما ورته عزت په دې کې ګوري چې د بل مسلمان بېعزتي وکړي ما ورته به عزتمند شو نن مسلمان خپل منځ کې اړم دی او د الله حکم دا دی الله وایي ولا تنازعوا خپل منځ کې جګړې مه کوئ اختلاف مه پیدا کوئ ولې فتفشلوا یو بس شهید الله په دین کې دویم وتذهب ريحكم ستاسو دبدبه د مسلمان به ختم شي نن مسلمان دبدبه هم ختمه ده ولی اختلاف یې جوړ کړی کوم چې الله د اتفاق کتابو قرآنو نن هغه مسلمان پرې کېدی زما عزتمندو نن دا وعده وکړو د رب سره چې ربه ستا کتاب هم د وسه پورې پرې کېدی د نن نه وروسته به د الله کتاب وایو ایمان به پرې جوړو عقیده به زده کوو عمل به پرې درستوو او دارنګې د قرآن د نفاذ دپاره به محنت او کوشش کوو خو داسې محنت او کوشش نه څنګه چې نن خلک لګېږي صرف خپل عهده کرسۍ نوټ او ووټ غم دی نه نه څنګه چې علما لګېږي دي درسونه د قرآن کوي محنتونه د قرآن کوي دارنګې طالب العلمان لګېږي دي د الله رب العالمین قرآن زده کوي دغه شان به د الله کتاب زده کوو خپل منځ کې به مینه محبت پیدا کوو دا نفرتونه دا بغض دا حسد کینې زما عزتمندو دا زنده‌باد او مرده‌باد د یو څو ورځو شی دی ما او تا تم کلمه ویلې ما هم ویلې ده بل مسلمان ویلې ده ما او تا ټول د لا اله الا الله ورونه ما او تا د محمد رسول الله د دین اسلام د لاندې یو بوټی وي ورونه وي اتفاق او اتحاد وي او کله چې ما او تا اتفاق او اتحاد تو ګوره چې مسلمان له ما او تعالی الله څومره عزت راکړي الله رب العالمین دې په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله رب العالمین دې زموږ استاد سوداناس ته په خپل دربار کې قبول کړي